بسم الله الرحمن الرحيم. أما التانيث بالتاء فشرطه أن يكون علما كطلحة وكذلك المعنوي، ثم المعنوي إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير عجمي يجوز صرفه وتركه لأجل الخفة. دي عبارت کے مصنف دی اسباب مناصرف دریم قسم تانیث بیانوي. تانیث لغوی معنی دا دی باب تفعیل نه دا مؤنث ہونا، دی باب تفعیل نه دا و دی معنی څه دا مؤنث ہونا. تانیث تعریف څه دا هغه اسم چې پغې کې علامات تانیث نه یو علامت وي. علامات د تانیث سره دي څلور، علامات د تانیث په اسم کې څلور دي: تاء ملفوظه، تاء مقدره، الف ممدوده او الف مقصوره. نو د تانیث ابتداء دوه قسم شو: تانیث بالتاء او تانیث بغیر د تا نه. تانیث سره د تا، تانیث بالتاء مطلب څه چې تانیث سره د تا او تانیث بغیر د تا نه. تانیث بالتاء دا بیا په دوه قسمه ده: تانیث بالتاء ملفوظه او تانیث بالتاء مقدره. تانیث بالتاء تانیث پغه تا سره چیغه په لفظونو کې موجود وي، او تانیث مقدره چې په لفظونو کې موجوده نه وي. پوه شو؟ او تانیث بغیر تا دام په دوه قسمه ده: یو الف ممدوده سره، بل الف مقصوره سره. نو یی اما التانیث بالتاء اوس دته فشرط هنا شرایط بیانوي چې تانیث بالتاء د پر څه شرایط دي، د تانیث بالتاء مقدره د پر څه شرایط دي، او ته الف ممدوده او الف مقصوره د پر شرایط شته او کنه شته. نو دا تفصیل دته بیانوي. نو پهله یی چې تانیث بالتاء د پر شرط تا یو شرط هغه چې د عالم وي. څه به وي؟ عالم به وي. و عالم شرط ویلو وګرځو تانیث بالتاء د پر ځکه چې تانیث بالتاء علامت د تانیث چې کوم ده تا دا په معرض زوال کې ده. پس کې ده مطلب د کلام نه غورځيږي، کلام نه غورځيږي، په کې کلام نه غورځيږي. نو دغه د وجنه نحیانو د پر شرط څو ګرځول چې دا به عالم وي ویلي، ځکه چې تغیر او تبادل نه بچي. ایسا نه بچي، تغیر او تبادل نه بچي. علامت د تانیث چې غورځيږي نو اسم مذکر جوړیږي کنه. قائمتون دا چې تای ته غورځول قائمون بشي. ضاربتون دا چې تای ته غورځول څه بشي؟ ضاربون بشي. ضاربون مذکر دا کومنس نه مذکر دا ټیک شو کنه. نو علامت د تانیث د په معرض زوال کې و د کلام نه ورځيږي. تو دې پر شرط څو ګرځول علامه او علامه وی تویل وګرځول ځکه چې علامو کې تغیر او تبادل نرسي. العلام لا تتغير ولا تتبدل. نو تغیر او تبادل به کې نرسي. تو دغه د شرط څو ګرځول علامه ګرځول لا تتغير ولا تتبدل. پوهیږئ؟ نو تانیث بالتاء ملفوظه، تانیث بالتاء ملفوظه د پر شرط څه ده چې دا به علم وي. و علم به ویلي وي ته شرط وګرځول ځکه چې تانیث بالتاء کې د تا علامت د تانیث د په معرض زوال کې ده، د کلام نه غورځيږي. ټیک ده کنه. نو نحیانو ته شرط ولګو چې لکه د عالم وي چې تغیر او تبدل نه محفوظ شي، ځکه چې العلام لا تتغیر ولا تتبدل. علامو کې تغیر او تبدل نه رسي. ټیک شو کنه. دغه د وجنه او دغه شرط د وجوب تاثیر دی پر ده. څه دی پر ده؟ وجوب تاثیر، یعنی غیر منصرف کې دا وجوبن اثر وکي. څه وکي؟ یعنی دغه اسم چې تانیث بالتاء، تانیث بالتاء علم شي، تانیث بالتاء علم شي، نو دا به وجوبن غیر منصرف وي. څه وي؟ وجوبن. خو مخه به څه یو؟ غیر منصرف وي. خو مخه به څه غیر منصرف وي. ټیک شو کنه. پوه شو لپی یو سبب به دو شو کنه. عالم شو لکه طلحاتو
دې کې دوه سببونه دي یو علم ده بل تانیث ده ټیک شوله فشرط ان يكون علما نشرط نه چې دا به علم وي لکه طلحه وكذلك المعنوي تانیث معنوي دا کمزوری ده په نسبت د تانیث لفظي نو دې وجه نه دې پر دوه شرایط دي څو شرایط دي دوه شرایط دي تانیث معنوي دې پر یو شرط دا چې دا به عالم وي څه شي ده او دا د جواز تاثیر دی پر دا خاصه دی پر جوازی تاثیر دی پر یعنی غیر منصرف کې دا جوازن مؤثر وي غیر منصرف کې څه وي دا جوازن مؤثر وي څه مطلب چې کلا یو اسم کې چې کلا په یو اسم کې تانیث معنوي سوي یو اسم می وا تانیث مؤنث په تانیث معنوي سره او د کې علمیت می د کې سوي نو د دې منصرف فعل او غیر منصرف فعل دواړه جایز دي ٹھیک ده کنه چې کله پکې یو بل شرط نه وي چې کله پکې یو بل شرط نه وي منصرف فعل او غیر منصرف فعل دواړه جایز دي پوښ لکه هندون چې شي مذکر ملي منصرف ملي شي او غیر منصرف ملي شي پوښ تانیث معنوي ده تانیث معنوي ده پکې ٹھیک شو کنه تانیث معنوي ده پر ماته چې دوه شرطونه به نه وي کنه کمزور ده نو کچری یو شرط موجود وي علمیت ولا نو جوازان به دا منصرف او غیر منصرف دواړه ویلی شو منصرف ملي شي او غیر منصرف ملي شي چې شرط موجود وي خو به د وجوب تاثیر دی پر دې پر بل شرط اے وكذلك المعنوي امدارنګ معنوي ده نو څه مطلب چې کوم شرط د تانیث لفظي لپاره و هغه شرط د تانیث معنوي لپاره هم ده چې کوم شرط د تانیث لفظي لپاره و علم هغه شرط د تانیث معنوي لپاره هم ده په یوه په خبره باندې یعنی تانیث معنوي دا خو هم علم بوي څه بوي علم بوي خو چونکه دا کمزور ده صرف دیو صفت و شرط دی وجنا وجوبن په دې کې اثر نه کیږي وجوبن په دې کې اثر نه کیږي د دې پر شرط سره دویم شرط مشتوتا دویم شرط مشتوتا ا دویم شرط څه ده چې پدری شونو کې به یا پدری شرطونو کې به یو شرط بلم د سره موجود وي پدری شرطونو کې به یو شرط بلم موجود وي ادری شرطونو کو علم سره او ٹھیک ده کنه یا خدا چې زید الثلاثی بوي سبوي لکه زینب کبیا دا ثلاثی وي نو بیا متحرک ولا اوسط وي سبوي لکه شي سقر او کچره بیا ثلاثی وي نو بیا ته شرط دا چې د بجمی وي سبوي اجمی ما وجور د دې شهرونو نومې دي ٹھیک ده کنه شهرونو نومې دي ما وجور تو نه شوي تانیث معنوي چونکه کمزورې سبب ده نو دی وجنه مصنف د دې پر دوه شرطونه ذکر کوي څو شرطونه دوه شرطونه ته ذکر کوي یو شرط د دې پر مغه د چې کوم شرط د تانیث لفظي دی پر و چې کوم شرط څه دی پر و یعنی علمیت څه شي علمیت چې تانیث لفظي علمي نو بیا د غیر منصرف دی پر سبب ګرځي او کالم نوي نو بیا د غیر منصرف دی پر سبب نه ګرځي خو دې سره یو بل شرطم پکې ضروری ده ځکه چې کمزورې ده کنه چې مضبوطه وي نوره نو کې پر یو بل شرطم پکې لګو بل شرط څه بل شرط چې یا خو به دا په درې شرطونو کې به یو خبره وي په درې شرطونو کې به یو خبره وي یا خو به دا زائد الثلاثي وي لکه زینب او که بیا زائد الثلاثي نه وي ثلاثي وي نو بیا متحرک الاوسط وي که متحرک الاوسط مثال لکه سقر ٹھیک ده کنه که ساکن الاوسط وي نو بیا به دا اجمی وي څه وي که اجمی نه وي که چیرې اجمی نه وي نو بیا دې منصرف او غیر منصرف دواړه جایز دي
منصرف ویلې شو ځکه چې خفت د پکې څه د پکې خفت د پکې او غیر منصرف ویلې شو ځکه چې 200 ګونه پکې موجود دي څه پکې موجود دي یو پکې تانیث د بل پکې څه ده علمیت د پکې پوه نه شوي لکه هندون څه شي هندون د عبارت تلکو ګورې تاسو د مخکې سو اما التانيث بالتاء هر چې تانيث بالتاء دا فشرته لشرط يكون علما چې دا علم قتل حتى لقتل حتى په دې کې 200 ګونه شته دي یو علمیت د بل تانيث دا وكذلك المعنوي ومدارنګ معنوي ثم المعنوي بیا معنوي ان كان ثلاثين کچره ثلاثي ساكن الاوسط ساكن الاوسط وي ٹھیک ده کنه ساكن اوسط وي یعنی مطلب څه چې منځنی حرف څه وي ساکن وي غیر عجمین وغیر عجمی يجوز صرفه نجائز ده صرف منصرف فعل وتركه وغير منصرف فعل صرفه څه مطلب منصرف فعل جائز دي وتركه غير منصرف فعل جائز دي اوس لاجل الخفه دا دلیل تبینوي د صرفه اس دلیل تبینوي خفت د پکې نو منصرف ویل شو څه د پکې اگر چې 200 ګونه پکې دي خو خفت د پکې تخفیف د پکې نو دی وجه څه ویل شو منصرف ویل شو وجود السببين 200 ګونه پکې موجود دي نو دا علت د ترکوه دا علت د څه دا ترکوه ځکه چې څه ویل شو منصرف غیر منصرف ویل شو ویلې ځکه چې 200 ګونه پکې موجود دي منصرف ویل شو ځکه چې خفت د پکې غیر منصرف ویل شو 200 ګونه پکې کهندن لکه هندن ٹھیک ده کنه ودا منصرف ملي شي او غیر منصرف ملي شي ویلې ځکه چې ساکن الاوسط ده ٹھیک ده کنه نو تخفیف پکې ولا څه پکې ولا نو ځکه منصرف ملي شو او عربي لفظ د عجمي نه ده عربي لفظ ده عجمي نه ده ٹھیک شول نو دغه د وجنا دا موسیل شو منصرف ویل شو څه ویل شو منصرف ویل شو او غیر منصرف ویل شو څنګه چې 200 ګونه دي پکې 200 ګونه دي پکې 200 ګونه دي والا وکنوي يجب منوه واجب د منوه وزګرا کزاینبا د زید ثلاثي مثال الله زید اس ثلاثي سقر د ثلاثي خو متحرك الاوسط ولا مثال الله وما وجور دا اته مثال الله دا دي ساكن الاوسط اجمي لفظ مثال الله ساكن الاوسط اجمي لفظ مثال لري دوړه ٹھیک ده کنه پوه شویا پوه نه شویا ما وجور څه شي دا د دې اجمي لفظ مثال لتا پوه شو کنه په کنه شوی په منعه کنوی نو واجب دی مناسب دی ویل وإلا کچره دا خبره پکې نه وي څه مطلب کچره دا ساکن الاوسط و عربي لفظ نه وي غیر اجمی مطلب عربي نه وي ٹھیک ده کنه که ساکن الاوسط عربي لفظ نه وي نو یجب منعه واجب دی مناسب دی ویل څه شي مناسب دی ویل څه دی واجب دی كسقر وما هو جور والتانيث بالالف المقصوره والتانيث بالالف المقصوره سرا كحبلة والف ممدوده سرا نو دا بخمه سوی ممتنع صرفها دي غیر منصرف ده دا ضروری دي ٹھیک ده کنه دا بخمه سوی غیر منصرف بوي پوه نه شوي والتانيث بالالف والتانيث بالالف المقصوره كحبلى والممدوده كحمراء ممتنع صرفهما البتة دي زين تدابينوي تانيث بالالف ممدوده والالف مقصوره سرا تانيث چغه بالالف ممدوده سره وي او بالالف مقصوره سره وي نو دغه غیر منصرف فعل ضروری دی خو مخه به څه یو مطلب څه چې دا الف ممدوده
والف مکسوره په کوم اسم کې وي نو دا قائم مقام دی دوه سببونو دا قائم مقام دی څو سببونو دا دوه سببونو دا نو دا به څه یو غیر منصرف وي بغیر د شرط نه بغیر د شرط نه په غیر منصرف کې دا مؤثر ده بغیر د شرط نه په غیر منصرف کې څه ده مؤثر ده ٹھیک ده کنه پوهیږئ په خبره باندې ویلي ذکر لأن الالف قائم مقام السببین ذکر چې د الف قائم مقام دي دوه سببونو ده پوښي په ظاهره خو یو سبب د تنیس کنه خدا یو سبب دا دومره مضبوط کوي دا چې دا قائم مقام دي دوه ده دا قائم مقام دي څه ده د دوه ده یو د تنیس ٹھیک ده کنه یو څه ده تنیس شي الف مقصوره دی وجنه فکر غلای څه دی وجنه الف مقصوره دی وجنه پوښي یو څه ده تانیث او بل څه ده لزومي تانیث څه شي لزومي تانیث لزومي تانیث مطلب دا ده ٹھیک ده کنه چې د الف ممدوده او الف مقصوره دا د اسم ته داسې لازم دي چې د دې په وضع کې داخل دي ٹھیک ده کنه یعنی دا د الف ممدوده او د الف مقصوره نه بغیر نشي ویلای حبلا د الف ممدوده نه بغیر حبل نشي ویلای حمراء د الف ممدوده نه بغیر حمرا نشي ویلای پوه شو په خبرې باندې کنه لازم دی تا خو مخاوي دي سره یای دې نه بغیر نشي ویلای پوه شو کنه سی پوه شو هه پورا د خلاصه صدا تانیث متصوج تانیث د باب تفعیل نه په معنی دی مؤنث ہونا او بیا میشت مؤنث تانیث هغه اسم دا چې علامت د تانیث نه یو علامت وی علامات د تانیث څلور دی تا ملفوظات مقدره الف ممدوده الف مکسوره بیا متوي چې تانیث ابتداء دوه قسمه دي تانیث بتا او تانیث بغیر تا تانیث بتا بیا په دوه قسمه ده تانیث بتا ملفوظه او تانیث بتا مقدره بیا تانیث بغیر تا په دوه قسمه تانیث الف مقصوره او الف ممدوده سره بیا تانیث بتا د پر شرط دا چې د عالم می یعنی د غیر منصرف کې مؤثر کېدل لپاره یو شرط وته او تانیث بتا مقدره د پر دوه شرطونه وي چې دا په غیر منصرف کې مؤثر کیږي نو د پر څو شرطونه وو دوه شرطونه یو دا چې د عالم می او بل لا چې د کې به په درو خبرو کې وا خبره وي یا په درو شرطونو کې به وا خبره وي یا خو به دا زائد ثلاثي وي کبه ثلاثي نو متحرک الاوسط وي او کبه ساکن الاوسط نو بیا به جمع لفظ وي اوس کوي اسم د سروشي چې هغه ساکن الاوسط هم وي او جمع لفظ نه وي نو کې منصرف او غیر منصرف دواړه جایز دي منصرف ویل جایز ځکه چې خفت د پکې او غیر منصرف ویل جایز ځکه چې دوه سببونه دي پکې ټیک شو کنه والف ممدوده والف مقصوره دا کوي نو بغیر د شرط نه د غیر منصرف د پر سبب جوړیدل یعنی په غیر منصرف کې دا مؤثر کېدل ټیک ده کنه ویلي ځکه چې دا یو سبب قائم مقام دی دوه ده یو تانیث او بل لزومي تانیث او بیا مت لزومي تانیث خبره غبان کړه وجه بیان کا چې لزومي تانیث څه ته ویل شي لزومي تانیث دا چې د الف د کلمې په اصل د کلمې کې اصل وضع کې داخل و الف کلمې کې اصل وضع کې داخل و دی وجنه کلمې ته لازم ده یعنی د کلمه بغیر د الف ممدوده او الف مقصوره نه نشي تلای نو حمراء حمر نشي ویلای او حبلا حبل نشي ویلای بس